په تاریخ کې یو نوم دی زبیده. کم حاجیان چې حج لتلی یا عمره لتلی اغي الته یو نهر لیدل دی په مکه کې چې کله د اغي تعارف کیږي وی دا وی نهر زبیده دا نهر زبیده دی. هغه نهر دی کم چې زبیده خاتون جوړ کړو. هغه زبیده 300 خادمانه د قرآن حافظات چې اغي حفظ کړو. 300 داسې خادمانه وي د زبیدی په محل کې او په مختلفو ځایونو کې باغی د قرآن تلاوت کو. څوک به دروازه کې ناشته وي، څوک به یو ګټ کې ناشته وي او باری باری به د قرآن تلاوت کېدو. سبت له او صبرات له شپه او ورځ د قرآن تلاوت به د زبیدی په محل کې روان. زما عزیزانو هم دا زبیده خپل خاوند ته وی حاجیان حج لرازی او پلار کې وبني زناور مړشي انسانانو مړشي، لہذا د دې لپاره د یو نهر انتظام د هغه زبیدی په حکم باندې او په خبره باندې خاون د دریای فرات نه د مقام عرفات پوری یو نهر جوړ کی چې هغه ته نهر زبیده ویل کی. سونا حاجیانو بدا غینه وبس کلی، سونا زناورو بدا غینه وبس کلی. یو گناهګارا او غلطه زنانا کله یو سپیله وبور کوي، رسول الله او فرمایل چې د اغي عبود وجنا الله د اغي مغفرت کو. نو د دې نهر نه وسونه خلقو بس کلی. دا دې سے پورے هو کنفرم دا مخ کې ما په کتاب کې کتلی نه دی، دا مې په کتاب کې کتلی په خپل سترو، خو مخ کې مې اوریدلې دي. وی دا زبیده چې کله مړه شو چا په خوب کې وکتا او ورته وی چې زبیده تا ډېر غټ کار کړی دی د الله د پاره د حاجیانو د پاره، الله با ستا مغفرت کړي. و زبیدی ورته وی چې آو الله زما مغفرت کو، خو الله زما مغفرت د څه د وجه نه کو؟ د بانګ ټیمو بانګ کې دو زما په سر باندې لوپټنه وا، ما د بانګ په احترام کې لوپټه اوچته کړه، د خپل وختو د پاسه مې کې خدا الله د هغه احترام د وجه نه زما مغفرت کو. سپته ده چې الله زمونږ د څه وجه نه مغفرت کو؟ مونږ د الله د دین لپاره د سکول او عزم خو کو، اراده خو کو چې مونږ به د الله د دین لپاره سکو، د خپل ځان لپاره، د خپل خېټه لپاره، د خپل کور لپاره. خو میګیم بندوبست کوي، پورا ورځ میګي لګیا، پورا ورځ د خپل کور غم کوي، هر یو زناور د کور غم کوي. انسان خود دې لپاره نه دی راغلی کنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان خود دې لپاره نه دی راغلی چې دی به خوريس کی خبا اچي، خزه کی به اوسيږي، خګاړي کی به کینی، خ زندگی به تیری، خبا خوراک دی، خبا دسترخوان د دمخ ته به چوچوي. انسان خود دې لپاره نه دی راغلی کنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دی خو چې الله پیدا کړی دی د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. ګوره عبادت ګوره صرف دا نه دی چې بس په سجدو کې الله ته پریوزا، صرف دا عبادت نه دی. غټ عبادت دا دی د الله د دین لپاره سکول د ځان لپاره هر څوک کوي، د ځان لپاره هر څوک کوي. سکول د الله د دین لپاره دا غټ عبادت دی. ځان لپاره هو زمان قدم روزانه چلیږي، بازار ته زم سبزی اخلم، د ځان لپاره هو روزانه زم ځان له سوچ کوم، سترګې غړوم، فکر کوم. اصل سوچ هو هغه دی چې کوم د الله د دین لپاره کیږي.
اصل فکر هو هغه دی کم چې د الله د دین د پاره کیږي، اصل مال هو هغه دی کم چې د الله د دین د پاره خرج کیږي، اصل جان اصل وینه هو هغه دا چې د الله د دین د پاره بهيږي، اصل قدمونه هغه دي کم چې د الله د دین د پاره اغستل کیږي، اصل لاسونه هغه دي کم چې د الله د دین د پاره استعماليږي. خپل ځان د پاره هر یو څوک سکے. او زما عزیزانو په پښتو کې وی ګل بشي ګل بشي او دې سره مخ کې یو بل ټکی دی، نو چې کله انسان د الله د دین د پاره سکی هغه ګل کیږي، هغه سکیږي، هغه ګل کیږي، سبا ته پکار راځي، د سبا د پاره پکار راځي. سم جوړ کړو، سم واچول، سم استعمال کړو، هر څه پاتې کېدو والے دي. اصل هغه دي چې ځان د پاره قبر د پاره آخرت ذخیرت، آخرت د پاره ذخیرت، اصل هغه دي. زما عزیزانو لہذا ځان کې جذبه پیدا کې، تڑپ پیدا کې د الله د دین د پاره د سکول د سخی ګړو ځان باندې سم تعین کې چې زب صد الله د دین د پاره کوم عبادتو کې